بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إني أتبرأ من حولي وقوتي وألتجئ إلى حولك وقوتك. رب أعني ولا تعن علي وانصرني ولا تنصر علي واهدني ويسر الهدى لي. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام د رڼا په لور سره د رمضان المبارک سپیشل پروگرام روح رمضان سلسلې سره تاسو ورور عبدالرحمن خلیل د خپل پروډوسر اظهار محمود او د تکنیکی معاونینو سره دا تاسو سنو اف ام 89.4 او سنو اف ام 96 نه په دې امید سره ان شاء الله تاسو به روغ جوړیږئ. وطن عزیز پاکستان خپل ځان او فیملیز لپاره به کارګر محمد دماوي نو مددگار یې حاضر خدمت یو. 09152541143 09152541443 زموږ ټلیفون شمیره ده. تاسو کال وکړئ او چې کوم تاسو پوښتنې دي موږ ډېر خوشاله شو چې تاسو خپلې پوښتنې ډېر په کولو سیر باندې موږ سره شریکې کړئ. ناظرین کرام روح رمضان کې زموږ نن سلسله کې شب قدر باندې یو څو خبرې کوو. لیلة القدر وی ای خواجه چی پرسیز شب قدر نشانی، ای خواجه چی پرسیز شب قدر نشانی، هر شب شب قدر است اگر تو قدر میدانی. وی ای خواجه ما نسه تپوس کې شب قدر څه دی؟ اخو معلومه دی چې یو ویشتمه، درې ویشتمه، پنځه ویشتمه، اووه ویشتمه، نهه ویشتمه الله رب العالمین په دې شپو کې شب قدر راولي. و یاره شپه د شب قدر ده خو که تا ته قدر معلومه شي. ناظرین کرام ژوند چې دی دا ډېر مختصر دی او دا ډېر قیمتي دی. وی چې د مرګ په تماچه دي شوي خوله ماته، چې د مرګ په تماچه دي شي خوله ماته، بیا په ماته خوله بس څه وایې ثنا. ویل نستغفر الله وایه، سبحان الله، الحمد لله، الله اکبر، لا حول ولا قوة الا بالله، اللهم اني اعوذ بك ان اشرك بك وانا اعلم واستغفرك لما لا اعلم. دا دعاګانې وایه، سورت یاسین وایه، سورت کهف وایه، سورت ملک وایه، دعاګانې وکړه، قرآن وایه. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الف لام میم چې دی دا یو لفظ نه دی بلکې دا درې لفظونه دي او ګناهان معاف کیږي، په درجه په بلندی کې 10 نه کې دي، 10 ګناهان معاف کیږي، 10 جنت کې درجه بلندی کې. لہذا دا عام خبره نه ده بلکې دا ډیره خاص خبره ده. په دې باندې سوچ پکار دی، په دې باندې تدبر پکار دی. او آیا مونږ په دې سوچ کړی دی او کنه هم دی کړی؟ یو ټلیفون کال ته جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. السلام علیکم. کال شاید موږ سره ډراپ شو په دې ابتدا کې، چونکې لږه مسله دی چې کال موږ ته راشي بیا موږ کال والو خو څه تکنیکی وجه باندې کال ډراپ شي. تاسو مهرباني کوئ چې کال وکړئ نو موږ سره اوسئ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. خوش آمدید ویم جی. خپله پیژنګلو کې څه پوښتنه لرئ؟ حکیم الله خبر کول دیارون نه. کوم ځای نه جی؟ دیارون نه. څه پوښتنه لرئ؟ رسول رای نه کوي هغې دې قبلي که نه؟ ښه جواب درکو. زموږ یو هلک ملګري ټلیفون کړو تراو باره کې دوی تپوس وکړو. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې من قام رمضانا ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. یو کال ته جی السلام علیکم. السلام علیکم ډاکټر صاحب. ډېر خوش آمدید ویم جی. وعلیکم سلامونه. څنګه یې تاسو؟ خیر دی جی، الله خوشحاله لره.
پېښور یونیورسټۍ نه د حسن مور خبرې. جی جی خوش آمدید ویم. دا هم زما ته یو دغه ما وی چې دا را روانه جمعة الوداع ده که نه ده؟ را روانه خو به جمعة الوداع خامخې زما خیال هفتې باندې به اختر وي زمونږ او دې کې اهتمام د دعاګانو کوي. بس د جمعې باره کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي عام ورځو کې هم چې د مازدیګر مونځ نه پس تر د ماښامه پورې مفهوم حدیث دې کې دعا قبلېږي. نو دې کې دعاګانې کوي په رسول الله باندې درود ډېر وایي په دغه ورځ باندې، ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ما ته ستاسو درود الله پاک را رسوي د جمعې په شپه او د جمعې په ورځ. او بل دا دي چې دا اوس روجې که خو دا پروګرامونه ستاسو نه علاوه جی ستاسو یو دا بل مفتي صاحب راځي دا 3 ورځې او د دې مخصوصا دا اباسین صاحب چې دا ساده پروګرامونه دي بغیر میوزیک دا څه کتی شم مخصوصا تراونه بعد بالکل کته شي اورېدې شي اباسین سے پټه خبر پروګرام کې دي کې بس دک اورېدل فاري بالکل شي ما وی دا تاسو ته نه کوم ماته نه چې روزه مې کې ګډ نه ایسن نه ګډوډي بس دغه د میوزیک وغیرہ چې و نه لري دي شي دا ضروری ده. غیبت نه کړی شي، حرام نه خوري شي. کوجو کوم نورم ده. بس الله دې اجر درکړي. دعاګانې درته کوم چې الله دې تاسو دنیا آخرت خکې. پروډوسر صاحب جی سلام کوي تاسو ته مهرباني. او کنه ډیر دغه کې دغه ولا رانه خپن شي به د پسر نه نشي خپه کېدې زهار خو ډېر روغ جوړ سړی دی. کارته دریم چې زما اختیار او چې دی لما فرست سیکنډ انعام ورکړي. انعام به ورکو، انعام به داسې کوو چې الله به ورکوي که نه د الله انعام ډېر ښه دی. ستاسو دا دعاګانې زموږ دپاره انعام دی، دا توش آخرت دی. الله هم قبول کړه. ډېره مهرباني. زموږ یو خور بیبي ټلیفون کړی و، اظهار محمود ته هم سلام وکړو او دعاګانو درخواست یې وکړو او ډېره ښه پوښتنه یې وکړه. الله پاک دې سره خو کې زه یو بل کال ته ځم بیا په جواب ته راځم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوش آمدید ویم جی. وعلیکم السلام. څوک د کوم ځای نه؟ ریحان الله مدیر خلکو ډېرې نه تاسو هم دې ډېر ښه کلیف سره مشوي. ډېره مهرباني ریحان الله چې پروډوسر صاحب هم تاسو ته سلام کوي. بس تاسو هم ډېر ښه ماشاءالله پروګرام خماشو سره ډېر وخت نه اورم. مهرباني. او تاسو هم الله دې تاسو سره ډېر خو کې څه پوښتنه کړل راځي جواب درکوم. ملکه پښتنم دار چې لکه اکثر لکه توجه اکثر سره چې دوايي واټي یا سنمن ولګي دي سره او دوه نفسات نه پرې ستن چې د طاقت نه روزه په بالکل نه ماتيږي او دوی کې ودا خیال کې چې الګ تلاړ نشي. سترګو کې بازو کاته پوزه کې دوی کې د کې احتیاط ته او ستن باندې نه ماتيږي. ستن چې رک کې ني لکه د ټونیک ني طاقت ستن نه بیا په روزه نه ماتيږي. مهرباني. د خال دیرنا زمونږ یو ورور ټلیفون کړو ډېره ښه پوښتنه یې وکړه. دیر چونکې ډېره مردم خیز او زرخیز علاقه ده موږ ډېر خوشحالېږو ستاسو غوندې ملګري ته. یو بل کال ته ځم بیا تاسو سره خبره کوو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ډاکټر صاحب ته اظهار محمود صاحب ته ټولو ته ډېر سلامونه. وعلیکم السلامونه. خوش آمدید ویم جی. زبل غنی ته شب قدر منی روشنی واچو یو 2 منټه کوم نه حضرت علی کرم الله وجهه نن رضی منی شهادت باندې بوچا د خلفای راشدین حضرت ابوبکر عمر عثمان علی حضرت علی رضی الله اجمعین رضوان الله علیهم اجمعین. جی حضرت علی صاحب سیدنا علی صاحب کوم دا پلور نامه ابو طالب بن عبد المطلب وا امور نامه فاطمه بنت اسد وا کنیت ابو الحسن ابو تراب وا لقب حیدر مرتضی و قبیله سکون هاشمی و در الخلافای کوپا و خلافت سکون دا دیکی اختلاف تا چوکی سپنزک والا 3 میاشتی کام بیش چوکی سالور چوکا والا 9 میاشتی دی کندا وصفات خلافت جنگ جمال جنگ خونین و دغو معرکو کی سکون دا شریک شو 22 لاکھ مربع میل من دی خلافت کندا. آغاز خلافت سکون 25 ذوالحجہ 35 ہجری کی دی کړو او د نو نسم کوم دا حضرت علی کرم الله وجهه نو نسم رمضان باندې کوم دا د زخمی شو 45 کوم دا هجری کې ابن عبد الرحمن ابن ملجم الله دی هلاک کی هلاک شوی دی هغه وهلو ادي حمله پکړی وا جی علی صاحب رضی الله 21 رمضان باندې دا فوت شو شهید شوی شهید جنازه حسن رضی الله تعالی عنہ کړی وا
د زوی په کوفی کې یا نجف کې چې کوم دا شوا ده جی و دې چې کوم دا اتم کول هجری پتا مکه باندې اته کې لیوی غنا فتح کې د علی مرحبی کله قتل کو نه 300 صحابه او کلا چې کوم دا د زور ویر کو نشه اسکال علي سی عبد الله غني زور ویر کو دی خره چې کوم دا ولوړه والا دا دی علي صاحب چې کوم دا څو کارنامې پاتم کول پانم کول پلاسم کول دی ایمان قبول کړه چې کې پاتم دا چې کې پانم دا چې کې پلاسم په هر حال نابالغو کې چې کوم دا شمار شو دا الله دې په دوه خبره موت ډېر مهرباني جی په جناب رسول الله درود وایي مونږ ته دعا وکړي دا د ټل نه زموږ مرګریو مولانا عمل نظیر صاحب دې ته ټایم زر ورکوم کوم زیات چې عالم دی نو زه هم چې زموږ هم ته استفاده وکړو طالب علم په تور او زموږ چې کم نور مرګري دی هغه هم ته استفاده کوي بل کال ته زما ګورو چې موږ سره څوک دي جی السلام علیکم وعلیکم السلام خوش آمدید ویم جی څوک د کم څه نه جاوید بچیان جی باچا صاحب صحت هم څنګه دی روزه سره خی که خیری الحمدلله بالکل خیر يرحمك الله الله مروغ جوړ لره امین تاسو ما ته خدای پاک روغ لري امين باچا صاحب څه پوښتنه لري او څه پیغام مونږ ته راکول غواړي اوس یو شعر کتو د اقبال نو هغه ما چې ډاکټر صاحب ته وایم اعزاز دی جی ارشاد او فرمایي چې نشان مرد مومن بات گویم نشاط مرد مومن بات گویم جی تا ته وایم لکه جی بتو گویم جی 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 نشان مرد مومن بات گویم جی چو مرگ آید تبسم بر لبه او چې مرګ ولا راشي نو په شونډه مسکا راشي مسکای ما لیدلی یو دوه کسان مې لیدلي بالکل ما خو مې چې دا څنګه چل دی الله دې شعر پورې راغم حیران شوم حق حیران الله 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 پروت لکه خندل بالکل باچا صاحب الله دې زموږ اخره خاتمه په ایمان کې او خاتمه دې امين بیا خو ټوله خندا ده الله پاک فرمایي نحنو اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفي الاخره وې زه دې ګوره پرېږدم نه دنیا کې دې مرګریم الله وي او آخرت کې به دې مرګریم خو که ته زما خبره ومني بالکل بالکل جی باچا صاحب الله دې ژوند درکړي زموږ والدینو سره دعا راته وکړي په جناب رسول الله درود وایي صلی الله علیه وسلم امين ډېر مهرباني جاوید باچا موږ سره ډېر زموږ معزز مرستیال مرګري مشر دی اقبال بارے کی دوی خبرو کا تفصیل ویم خو ما سره بل کال دی زم چې کال مس نه کو جی السلام علیکم وعلیکم السلام خوش آمدید ویم جی الو جی جی تاسو आवाज راځي مفتی صاحب خیر الله هم ډېر خوشاله کړي چې څوک خبرې کوي کم ځای نه دا مولا جی زه خو ویلې کرک ضلع نه خبرې کوم زنده باد جی حال تک نه لاتا پروګرام خو ډېر وخت نه ور ډېر خوان راغی الله دې قبول کی تاسو ته الله ژوند درکړي زموږ والدینو سره او جی یو پښتنه مې کوله جی جی خټک صاحب کایو سړای داسې وي چې مثال د پیریان چستان وي پیریان میریان لري جی 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 اغي باندې داسې روجای وي روغ نه چړای وي تلوات کې یار سګي جی خدای خراب شي پیریان او ته وای چې ما ته وبرا کا جی دې څنګه خبره ده دا بالکل جی په شریعت کې نشته دی ګوره د پیریانو وجود خوشته دی خو دې کزار ما دی دا قل هو الله احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس ته شوف کې آیت الکرسی دی ارمونس پسې وای د شپې چې سملی د امن الرسول دی سورۃ بقره اخیری آیتونه وای نو بیا بالکل هیڅ نشته دی دا دوه خبرې دي یا خود جنون کیفیت ته خټک صاحب یا د وهم دی بس دا دوه خبرې دي باقي دا ډېر وخت نشو ډېر منځه تیر شو ډېر لجونه وکړه د نه دا جی علم کړه دا فول غونډه علم کړه دا تجوید کړه دا الله دې شفا ورکړي بس جدا غشي ورته ونی قل هو الله احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس دا درې ځل سحر غرمه ماخام ماسخوتن آیت الکرسی او آمن الرسول بالکل به ټیک شي دا چته خامخا دې من اثر شوی دی ډیره مهرباني خټک صاحب مو سره د کرک نه کرک مردم خیز هم دی او زرخیز هم دی ډیر کال بل کال ته جی السلام علیکم السلام علیکم خوش آمدید ویم جی وعلیکم السلامونه څوک د کم ځای نه احمد خان خبرې کیږي احمد خان په خیرونو روزه خه روانه ده روزه م خه روانه ده خو ورځو کې الله
مهرباني. څه پوښتنه لري احمد خان؟ مفتي صاحب یو تاسو نه یو وظیفه راکړه شپې د خېټه کې مې درې دا کومه وظیفه ولا پکار ده؟ بس الحمد ځان باندې چوف کول الدالین امین پوری اوزل دې سره په ټیک ټاک شو ډاکټر تم لاړ شه. نو بس دا سورې فاتحه خو زه وایم پاتې دا اوزل په چوف کول سهار ماښام او چاته ډاکټر سره مشوره وکړه دا دواړه کارونه وکړه. ښه جی مهرباني. احمد خان موږ سره طبيب به مورته وخېلو دوا مې ورکه او دعا مې ورکه. الله دې وکړي چې په دې باندې عمل وکړي. ټیک پشي او بل کال ته زو. جی السلام علیکم. لږه مهرباني به دا کوئ چې کله کال تاسو کوئ چې بل کال ډراپ شي نو بیا به موږ ستاسو کال لولو چې هغه ډراپ شوی نی نو منځ کې کال مس شي بیا موږ ته لږ د تسلسل خراب شي کال کټ شي. جی ما دا خبره کوله چې د انسان چې کوم ژوند دی دا ډېر مختصر دی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام مفتی صاحب. بخیر راغلی جی. منګوره سواد خوري وبخه مفتی صاحب. ټول سواد ته سلامونه جی. وای بیا چې شي تازه زاړه یادونه روغانی ته خدای دې سواد تراواله د سواد په بهانه. نن زموږ ته شاګردان عزیز دي افتخار دی یو الکترون دی شور دی یو د منګوري دی ارشاد اغه راغلی څه خبرې پسې نو ما ورته چې سواد چې دی دا د الله پاک یو ډېر لوی نعمت ته په وطن عزیز پاکستان باندې سواد دیر کالام دا آس پاس علاقې او دا علاقې چې دا د پاکستان ښکلا د الله دې ته دوام ورکړي. څه پوښتنه لرئ څه پیغام لرئ؟ دا تاسو د سواد متعلق دا خبره وکړه نه په سواد په د هر طرف فراهم ده. جی الحمدلله. چې هر څومره باران وشي کنه جی نو بدن کېدل په دې نشته بالکل. د سیدی سي ولاړ پروت دی کنه. الله دې سواد آباد لري. سویټزرلند د پاکستان. ما تاسو نه پروس کالوم لا په دې روزه کې دا سوال کړو. جی جی جی. او زه د 20 کالو نه بیماری منو. الله دې خیر وکړي. ما بیا پوره جواب صحیح و نه ورېدو. جی تاسو څه بیماری ده؟ زما د معدې او کولمې دا مې پړسېدلي 24 غنټې او درې به. الله دې شفا درکړي. پاکستان مې ولټو ټول چې سب دی هغه مې ولټول او بس زل نه راځي. الله دې خیر وکړي. پروس کال تاسو مخې ته دا خبره خو دی جی چې دا روزه خو لکه دا زمونږ دا خو هر مسلمان ته پته ده چې دا د مش میاشت ده. جی نو خبره ما تاسو ته دا خو دی چې یو سره په دې روزه کې هم دروغ وایي. جی ځل کوي. جی او دغه څه کې چې مور دارو ګنجي. جی نو او د روزه او یا دروغ وایي یا حرامي. جی د دې سي روزدار متعلق تاسو سوای. رسول الله فرمایلی دی چې زه تاسو جواب درکوم د داسې روزدار متعلق صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کم من صائم ليس له من صيامه الا الظمأ وكم من قائم ليس له من قيامه الا السحر او كما قال صلی الله علیه وسلم. وې څومره ډیر روزدار دي چې داغه د سر روزه کې اړه ثواب شوی نه دی اسی خلې ته کورې اچولې دي. وكم من قائم څومره ډیر خلک په تراویح کې ولاړ دي خېټه د حرامونو ډکه ده ریاکاری کوي ليس له من قيامه د داړو تراویح شوی نه دي الا السحر اسی شپه سبا کړی د ځان کړولې دي. و تاسو د تراویح متعلق خبره وکړه بیا چې مور ته کنزل کوي یا ځان ته کنزل کوي د خو روزه تبا کړی ده توبه دی وباسي د روزه په تبا شي ده. تاسو دا خبره وکړه دی خبره په خبره کوم. جی جی یا د 3 ورځو ختم د 6 ورځو ختم او د 2 ورځو ختمي. جی نو ورسره تاسو ته پته ده چې هغه وخت نه ده په هر قدم باندې جمعات ده. جی جی د دې باوجود زمونږ د محله پنځله شل کسان الکان پر زمونږ خواته په دریم چت باندې به تراویح کولې. جی ناغو به دغه به دې شری دغه به کو دا چې سخت عذاب دی دا چې خلکو ته د قرآن پورې خندا کوي. تاسو زما یو شکن خبره واخره. جی زه پاسې د ما خو پاسې دی نه شم بیا می تاسو کومه دا څه ټیم ختميږي بنانی می. جی نه په ما ډیر درو خامسا په لاس پسې وتم چې دې ټول را کوشو نه ول می هغه دغه پیسې مې راونی او ټول خلک ما ودرې اوري. جی نه خپل غاډي مې وی تاسو زما خبر اوري. جی بالکل کولاو راځي आवाज.
نو ما خپل ګاونډي ته ویل شو د چا په کور په کوټه باندې چې دا تراویح به یې کولې جی هغه ته مې حساب نه چټه نه ما ته دا مالي ورسپین دا هغه ما ته دا ته څه جی ما دا ما هغه صوبې تا کم چې تا د خدای خبرې وکړې اورې الله اکبر ما وی دا زما خبرې ته ما ته سپین دا څه او ته د خدای د قرآن کې غلا کېږه نه ما د دې نه خوا نه کول ښه دي جی ډېره مهرباني مفتي صاحب الله هم ډېر خوشحاله که درود پاک پر رسول الله ووایي موږ ته دعا وکړي د سوات نه چې سپین دادا و موږ سره مینګورې نه چې خل ورته وایي نه موږ باندې هم ډېر خوږ ولګېدو دا نوم دې چې کومه خبره وکړه نو دا حقیقت دی چې موږ خانه پوري شروع کړې ده ما اوس د اظهار محمود ته زموږ د پروډیوسر صاحب ته خبر وکړه چې ته چېرته بل چېرته هم د یو ځای کې د استاد و لیکچرر و نو ما هغې ته زه ویل چېرته تللی شم چې ویل دلته ډیوټي دومره سخته ده که دی په دې ډیوټۍ کې کامچوري کوي هلته هم ځي نو اول به د دې دلته چې کوم مشران دي مینجمنټ هغوی به دلته څه وایي نه نو زه د الله سره خیانت کوم نعوذ بالله ډیوټي چوری کوم دا ډېر ظلم دی ګوره فقرؤ ما تیسر من القرآن څه مطلب دی هغه چې تا ته اساني هغسې قرآن ووایه په دې خبره کو یو بل کال ته ځو جي السلام علیکم السلام علیکم استاد جی خوش آمدید ویم جی په خیر راغلی ګلاب خان مملا ګورونه الله دې خوشحاله ساته ګلاب خان ماما څه حکم لري څه پوښتنه کې بس دا پوښتنه کومه چې ښه وخت مې ته نیولی دی یا الله تی قبول کړي هغه حمزه صاحب وایي چې د نظر سره دې من نه شومه واه څه خوښه قسمت و چې دې غل نه شومه واه او حمزه ځواني زما غزل وخوړه واه خامي مې دا وه چې غزل نه شومه خدای دې ډېر خوشحاله که استاد زنده باد ګلاب خان ماما ګلاب خان ماما زمونږ د زړه حال مونږ سره ووایي ډېر خوند وکړي الله پاک دې دوی ته برکت ورکړي زمونږ چې سنو چې کوم کوشش او کاوش دی هغې کې مونږ خپل مرام کې الحمدلله کامیاب دي دا به توشي آخرت چې کوم ځایونو ته زمونږ اواز ځي هغه خلک زمونږ پروګرام ګوري چې هغه د دې وطن د پرمختګ خبره کوي د ایمان تقاضي پوره کوي زړه کې یو درد لري انشاءالله مونږ به کامیاب یو په دې کې یو بل کال ته ځم بیا راځم ستاسو ته کال شاید مونږ سره ډراپ شو جی نو ما دا خبره کوله چې سپین دادا چې کومه خبره وکړه چې لکه د ګړګړي غوندې ته روانې دا روح د تراو نه دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې من قام رمضانا ایمانا و احتسابا چا چې د رمضان په شپو کې عبادت وکړو قامه یعنی قیام اللیل وکړو دا تراویح چې دي یا د شپې په اخر کې وکړي خو پکار دی چې امام سره وکړي خو ایمانا چې دی مسلمانی و احتسابا او د سره د جنت شوق او د ثواب دیتی غفر له ما تقدم من ذنبه الله پاک سبا د ټولې ګناهانی معاف کی لږ سوچ کوو چې دا مونږه څنګه روان یو آیا دا تقاضا مونږ پوره کوو او که نه آیا دا روح دین دی او که نه دا روح رمضان دی او که نه دا رمضان دی او که نه سپین دادا چې کومه خبر وکړه چې هغه هلک یاد کو چې کنځل هم کوي څوک یاد کو من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجه في ان يدع طعامه وشرابه څوک چې د دروغ وینا نه منې نه شو او دې باندې عمل نه الله ته ضرورت نشته چې دی اوږې او تږې پاتې شي امام ابن حزم رحمت الله علیه چې کوم فتوا د هغه دا ده چې روژه بالکل تباه کېږي رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه دوه زنانه راوغوښتې چې هغې کله الټي وکړه نو د غوښې غوندې وینه هغې نه پرېوته ویل دا تاسو غیبت کړی ویل دا روژه بیا ونیسئ روژه هم برباد شوه نو د صوم الصوم لی الله پاک فرمایي وانا اجزي به وانا اجزا به وی روژه زما دپاره ده زه به د دې بدله ورکوم او زه د دې بدله یم یعنې الله به تا ته میلو شي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم به تا ته میلو شي د دې نه غټه خو بله خبره نشته که نه ما ته افسوس دی چې مونږ په دې باندې ځان یا خو پویو نه یا پوی یو ځان هم ناغرضه کړی دی
یو درسي حدیث تاسو ته وایم دوه خبرې تاسو ته کوم. یو خدای دا چې من مشى مع ظالم وهو يعلم انه ظالم فقد خرج من الاسلام. وی څوک هم چې د یو ظالم سره په اردل کې تګ وکي، په مرسته کې تګ وکي، په معاونت کې تګ وکي، وهو يعلم انه ظالم، او دا سړی په زړه کې فکر چې دا چا سره زه روان یم ظالم دی، فقد خرج من الاسلام، دا سړی د اسلام نه ووته. چې صرف تګ ورسره وکي، الله اکبر الله اکبر، وهو يعلم انه ظالم، او ته پوهېږې چې دا ظالم دی. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ورځ د یو یتیم سره لاړو د ابو جهل کور ته. یتیم نه ابو جهل خو ډېر غټ ظالم فاسق لعنتي و، د رسول الله دشمنو صلی الله علیه وسلم. جناب رسول الله ورغورته ویل دله د خپل حق ورکا. ډېر ویرېدو، فورن یې حق ورکو. چا ورته ویل ابو جهل ته خو ډېر ځان ډېرې کیسې کې دا ویرېدې که څه ویل ډېر سخت ځکه ویرېد رسول الله یوازې نه صلی الله علیه وسلم. ویل یو دوه ډېر خطرناک دغه ورسره اوس داسې شی نه چې زه یې خوړم بلکل مفهوم. نو تو ګور رسول الله د مظلوم سره ځي صلی الله علیه وسلم، د یو ظالم جابر مری ته لاس اچوي. او مونږ به ځان وګورو چې مونږ په اردل کې د ټوپک مار سره مونږ څومره دروغ وایو. مونږ لاوډ سپیکر ټولې وشلولې په اذانونو، مګر چینج ځکه نه راځي چې زما خېټه کې حرام دي. یو حدیث کې امام بخاري رحمت الله علیه د حدیث وروړی دی، یو سړی به رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د سفر نه به راشي غبار آلود بی، مد الی السماء، اسمان ته به لاس نیولي، فیقول وی به یا رب یا رب، الله زما بچی صالحین کا، الله زما ګناه معاف کا، الله مالا ترقی را کا. مفهوم الله رسول الله علیه السلام فرمایي ملبسه حراما، وی کپڑے حرامي دي، ومطعمه حراما، او خوراک حرام کړی دی، وغذیه بالحرام، او نشونمه په حرامو شوې ده. فانا یستجاب لذلک، د الله دا دعا څنګه قبول کی؟ د خو منظم نه قبلېږي، د روزم نه قبلېږي. ته سوچو که داسې افسران دي په دې ملک کې، مرګري ته وایي وایي زما دا کارډ یوسه، ما ته 300-500 لیټر پټرول فری دي، نو وایي زما په دې کارډ باندې ته په ګاډي کې پټرول اچوه او دا د حکومت پاکستان تبعی کوه. په ایمان ووایه داسې سړی به روژه نیسي؟ یا تاسو سوچ وکړئ چې زمونږ دا کم رشوت دی، دا کم هیرا پیری ده، دا کم فسق و فجور دی، دا کم فیکنسنس دی، آیا زما روجه به اپیل کوي؟ نه، دا روجه نه ده. دې نه ځان منې کوي د الله بندګانو. 1 روپۍ دا یو قلم هم الله نه بخي پردی. او که مونږ داسې روان یو بیا به زما بچې به څه لویږي. مونږ ولې په دې سوچ نه کوو؟ څومره فاني ژوند دی، عارضي. زما یو ملګری بل ورځ لږې ورځې مخکې، یو میاشت مخکې، جلال الدین نوم یې، الله پاک دې غریق رحمت کړي، الله دې جنت الفردوس وکړي، ډېر نیک سړی و. اچانک ورته څه مسله پېښه شوه، هټه کټه سړی و، ډېر ټیک ټاک پاکستان امبیسډر پاتې شوی و. چې ما ډاکټر له ولېږلو، نه ډاکټر پې پوه شو چې ده کې خو څه مرض دی. تاسو یقین په خدای وکړئ، هغه کینسر و، ده ته پته هم نه وه. او داسې کینسر و چې هغه وینه څکله، سپلین نه وینه څکله. او تاسو وګورئ چې په 15 ورځو کې سړی وفات هم شو، ښخ هم شو، لاړو دنیا نه. نو ستا خو ټول ژوند دغه 15 ورځې پاتې دی. الله مکه که داسې تکلیف راشي. نو دا مونږ په کم ټال باندې زانګو چې زوی مې په ډېر لوی موټر کې ګرځي او زه په دوزخ کې یم. الله مکه دا زه عقلمند یم که کم عقل ما نه خو زناور هم بیا ښه دی. اولئک کالانعام بل هم اضل اولئک هم الغافلون. الله وایي زناور نه هم بدتر دي بعضې خلک، او دا غافل دي د رب العالمین د ذات نه. رسول الله علیه الصلاة والسلام چې کوم تعلیمات دي، مالی ولد دنیا، زه په دنیا څه کومه؟ ګوره دنیا خو عارضي قیامګاه ده که نه، حلال ښه ډېرې ګټل پکار دي. ان الله يحب ان يرى اثر نعمته على عبده. الله سبحانه وتعالی ډېر خوشحالېږي چې بنده باندې خپل نعمت وګوري، ښایسته کپړې او ښایسته پرفیوم ده، مګر حلال که نه.
او که حلال نی نو بیا خو دې ځان ته دوکه ورکړې ده. وی په خبرو خو قامونه نه جوړیږي، وچو شګو کې کورونه نه جوړیږي. جنت جوړول غواړي او په وچو شګو کې لګې. په خبرو خو قامونه نه جوړیږي، وچو شګو کې کورونه نه جوړیږي. چې سینه کې زړه کې جذبه نه وي، بیا د عشق عمارتونه نه جوړیږي. قلم ډوب که خپله وینه کې صابره، بې له وینې ښه شعرونه نه جوړیږي. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. سبحان الله 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 سبحان الله. الحمد لله 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 الحمد لله. الله أكبر 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 الله أكبر. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لي ذنوبنا إلا غفرت لنا ولا همومنا إلا فرجت لنا ولا حاجتنا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك ونعصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين.